اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جی قدرمنو کتونکو دا وخت تاسو ګورئ شاته زما دا چې کوم لګیا دی مشینري او دا پیلرو دپاره دغه بس دا شمشي خان هغه خوړ دی چې کوم دا یوازې د کوز دیر نه بلکې د بره دیر باجوړ او چترال دواړو د ولس دپاره چې کوم دی نو دردسر و. خو په تېر نګران حکومت کې دلته د جی او آی چې کوم د تیمرګرې سره تعلق لرونکی مولانا محمد نبي شاه دی نو دا ټول کریډټ تقریبا هغه ته ځي. څه خلک خو داسې وایي دا د مخکې نه منظور خو په دې باندې چې د کله نه مطلب دا دی چې لکه دیر جوړ شوی دی او سیاست راغلی دی نو سیاستدانان چې څومره د هرې پارټۍ تېر شوي دي نو هغوی دې ته هېڅ قسم توجه نه ورکړې او دا واحد د تېر نګران حکومت کوم چې د مولانا اسد محمود سره وزارت د مواصلاتو نو په هغې کې په دې باندې کار شروع شوی دی او دا تاسو اوس ګورئ چې کم دغه خوړو د شمشي خان نو دا ډېر زیات جوړ شوی دی او دغه کار په دې باندې روان دی. دا د کوټو دپاره چې کوم دغه پیلري جوړیږي دې طرف ته هم روان دی او هغې طرف ته که موږ لاړ شو او وګورو نو هغه بل طرف ته هم روان دی. ډبل کار چې کوم په دې باندې روان دی. دا د شمشي خان هغه خوړ دی چې د دې د لاسه چې کوم ډېر ګاډي په دې کې لوېدلي هم دي خلک پکې مړه شوی دی او اوس دغه خوړ په دې تېرو بارانونو کې هم خلکو ته چې کوم دی نو ډېر زیات تکلیف ورکړی دی او دا دومره جوړ شو دا مخکې جوړ نو دلته فرش شو خو چې کله پې دلته کې دوی دا کار شروع کړو نو دغه فرش خوړ چې کوم دی نو هغه لاندې لاړو ختم یې کړو. دا خوړ اوس دومره جوړ دی چې د هغې طرف نه هم تقریبا دا دومره خټ راغلی دی. دغه تیمرګره سایډ دی چې دومره لاندې دا جوړ شوی دی د تیمرګرې سایډ نه دغلته ځان له کار روان دی د کوټۍ دپاره چې کوم دی نو دغه ایستوی کېږي او دې طرف ته که مونږ وګورو نو دا بیا د تیمرګرې د سایډ ته چې کوم دی چکدرې سایډ ته دا هم بند شوی دی او دغلته وګوره ګاډو ته چې کوم دی نو ډایورشن ورکړی شوي دي. دا ورله باقاعده اوس چې کوم دغه دي تیار شوي دي او دغه شانته په دې پل باندې چې کوم دی نو کار روان دی. دا د کوز دیر بره دیر چترال او د باجوړ د ولس یوه ډېره دیرینه مسله وه چې تر اوسه پورې پې د هرې پارټۍ خلک چې کوم دی نو هغه ناکامه شوی او په وړاندې ځل باندې دلته چې کوم دی نو تېر نګران حکومت د مولانا اسد محمود په مشرۍ کې په دې باندې کار روان دی ډېر په تیزۍ باندې روان دی ځکه چې دلته هم دا دغه لګیا دی هغه طرف ته هم لګیا دی او مخکې دا ډایورشن ورکړی شوي دي او دا انشاءالله چې ډېر لږ وخت پس به چې کوم دی نو لکه دا پل جوړ شي او د دیر د ولس مسله بلکې یوازې د دیر نه چې د ملکن ډویژن د ولس مسله چې کوم دی نو دا به حل شي او دا تکلیف چې کوم دی نو کوم چې د شمشي خان خوړ به یادېدو چې ګاډي به په ډېر معمولي باران کې هم ولاړو سخت کال ډېر زیات تکلیف خلکو ته د دې پل د نشتوالي د وجې چې کوم میلاو شوی دی. اوس هم ملکت قدا دلته کې یو خلک د ډېر لوی مشکل سره چې کوم دی نو مخ دی ځکه چې دا ګاډي چې کوم دی نو په دغه کازوی باندې ځي او یو پوره قطار چې دی نو لکه چونکه کچه لار ده کچه کازوی جوړه شوې ده یو ډېر لوی قطار چې دی نو دا جوړ دی او خلک چې کوم دی نو هغه راځي خو دا تکلیف چې کوم دی نو دا ډېر د لږ وخت تکلیف دی. خوړ په دې باندې کار روان دی او ډېر زر به ځکه کمپلیټ تر کله دا دغه راښکاره شوې دا کوټۍ چې کوم دی نو دا راوخیږي نو آلریډي دې ته چې کوم دی نو دلته بیا دا دغه جوړ شوي دي دا بیمان چې کوم دی دا جوړ شوي دي تیار دي دا به پې ایښودی کېږي ښه اوږده او انشاءالله چې دا دیر د ولس د ټولو نه دیرینه مسله چې کوم دی نو دا چې کوم دی نو دا حل طرف ته به لاړه شي او خلک به د یو سخت تکلیف او سخت نه خلاص شي.